اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ذلكم عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. فاكر بابر کار کی موجودی زمن سرا دبردا کے موجودی ابراہیم باد موجودی Ibrahim Larai Angkake Ibrahim Bandiyo Ibrahim Larai Angkake Yafagostan Kalabahara Kalahazanino Yafakazana Kabahaki Bulabaki Bulbulandi Samawaya يدخل القلوب وجباكي موجودين يشاهدها مشاهد بذكاء
سنا فاطمہ یہ جدت پائے ہر گفتہ کی قولک ما بنت مدینی نبی سردار کا او یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار او دیکھ ما بلد مدینی نبی سردار کا یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار او لکھ مائے ابی الحبیب استاد اجاز بارما او جوڑ بازرگ کی استاد من دواز بارما او لکھ مائے ابی الحبیب استاد اجاز بارما او جوڑ بازرگ کی استاد من دواز بارما رحم نبی رحم چے ورحم نبی رحم چے وگزار نشامناتا یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار او دیکھ ما بلد مدینی نبی سردار دار یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار او تا ابو سفیان او دہند تمتے بخیدی او تا ولا بخیدائی اللہ بچا مستقدی او تا ابو سفیان او دہند تمتے بخیدی او تا ولا بخیدائی اللہ بچا مستقدی بدلی تقدی نجے وسکالاس رسید پاردا یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار لکھ ما بلد مدینی نبی سردار دار یو نظر دار ہم بے پکرد دو بیمار دار او بند کچ کو کیے پر ہرنا درنی کا مزہ او تو دما حکیم شاہ پر کفن درنی کا مزہ او بند کچ کو کیے پر ہرنا درنی کا مزہ او تو دما حکیم شاہ پر کفن درنی کا مزہ کرمو کو نظر والترزی دربار کا یو نظر دار ہم نے پکرد دو بیمار دار اولی کما پلد مدینی نبی سردار دار یو نظر دار ہم نے پکرد دو بیمار دار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. جماعی فتنوں کو د فتنې او د فساد زمانه ده. څنګه د فتنې او د فساد زمانه ده؟ گناهونه عام دي، بدنظري عامه ده، بے حیايي عامه ده، د زنانو په بازار کې ګرځېدل عام دي په داسې جامو کې چې هغه سراسر د دین او د اسلام نه خلاف. دا څیزونه په خپل ځای باندې یو ډېره لویه فتنې دي. په فتنو کې غټه فتنه زما عزتمندو دا ده، هر سړی راپاڅېدل او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي. داسې چېرته نه وي شوي چې هر کس ترې راپاڅي څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي، څوک نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام په شان کې کنځل کوي، څوک د پیغمبر علیه السلام خلاف د بېدبې خبرې کوي، څوک د پیغمبر علیه السلام سنت پورې خاندي. دا کوم زمانه کې جو موږ تاسو ایمان ډېر خطره کې دی چې دا د ایمانی غیرت او جذبه نن را بیداره نشي. د نبي کریم علیه السلام سره دا مینه او دا محبت او دا ایمان نن را بیدار نشي، کله به را بیدار نشي. او د ټولو څومره چې باطلې فرقې دي، د ټولو کوشش دا دی چې د پیغمبر علیه السلام سره دا کومه رشته زموږ ده، دا رشته کمزوري شي یا کټ شي. د ښځو په صورت کې، د پیسو په صورت کې، د روزګار په صورت کې، د بام ملک د ویزو په صورت کې دا لالچونه ورکوي او د پیغمبر علیه السلام سره دا رشته ساخت دي. علماء سره تعلق جوړ کې، علماء سره ناسته پاسته جوړه کې، ایمان خطره کې دی. همدغه وخت دی چې سبایي انسان مسلمانی او ماښام کافر وي، چې ماښام پې د ایمان نه خلاص او ماښام مسلمانی چې سبا کېږي د کې ایمان. د نبي کریم علیه السلام سره به سبا زما او ستا مخامخ کېدل وي، په کومو سترګو به د نبي علیه السلام سره مخامخ کېږي. هر یو د ختم نبوت ځان سپاهي وګڼئ، هر یو دا ذمهوار د دې خبرې ځان وګڼئ چې څوک د نبي صلی الله علیه وسلم په شان ګستاخي کوي، زه به څنګه ژوندی پاتې شم. هغه محبوب د رب العالمین صلی الله علیه وسلم چې پر ورځ د قیامت باندې دا جهنم او یا زره زنځیرونه به ورته فرشتو اچولي وي، او یا زره فرشتې به دا جهنم راکاږي او هغه به یې ولي او غړمبېږي به، او یو کس به باندې به حمله کوي دا اور. دا دواړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم به فرمایي دا خو زما امتي دي، نو په ما درود ویلو دنیا هغه به د جهنم نه بچي. په پولیس سرات باندې به تېرېږي او غورځېږي به ښکته به ترین جهنم وي.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دخل امتی دا غزہ مدد کئی بیت پما درود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې د شپې الله ته ولاړ دی او ټوله شپه جاري او سات شپو کې پاسو راغلی د امت لپاره زما ستا لپاره جاري نن دا په شان ګستاخي کېږي زما ستا تندې کې ګونجم نه راځي لکه اړو څه خفګان نه راځي اړو څه احساس نه کېږي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مؤمن ندي إيمان كامل إيمان چاہتے چیز زیاد محبوب نشم دخل دارنا دخل بچینا او الناس اجمعین دا تمام دنیا دخل نبی علیہ السلام محبت دی بڑا کی نو ایمان کی نشک لما وصل تعلق کثرت سره درود پاک وای کثرت سره درود پاک وای تو دنیا کی د ولایت درجه وای چې دنیا کی تا ته الله د ولایت درجه ورکړي ولی دا الله جوړ شي د دنیا نزي چې ته د الله ولی جوړ شي ستاسو د یو فرست کې لیکل شوی درود شریف د سو او په خپل ګڼ کې یو درې کروڑ درود برابر دا مې تاسو نو څو کړل ټول اولیاء 3 کروڑ پیری درود پاک مکمل کے پاک اللہ با دنیا کی ولایت در کی ولی بجوڑ شدہ اب میں تنسخوں کھولا دا اللہ دا ولی دا جوڑی دو دا ولایت دا حاصل ہے اور نسخہ میں تنسخوں دا جمعی بسکر مسئول درسل مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کہ دارالعلوم دیوبند کی مفتیو دارالعلوم کراچی جوڑ کړه او کتابونه او مفتی اعظم پاکستان او د دنیا مصروفیات چاته تاسو کوی حضرت دې ټول کارون له تاسو دا وخت څنګه ورکوي خپل وظیفه کوي تلاوت کوي کتابونه کې مېلمانو مخ ورکوي د باہر میں مہمانان نے مخور کوي مدرسې نے مخور کوي پکی کانفرنسونه اجلاسونه یې نه مخور کوي دا څنګه دی وخت دا تاسو دا ټول ځای کوي حضرت پر فرمایي بي زما یو معمول دي زه هر جمعې په ورځ باندې رو کارونه پرېږدم او 3000 رکعات درود شریف دا غي د برکت ټول هفته کې زما برکت ټول کارونه کې زما برکت زما یو کار نیم بلند پاتې تاسو ناسته او تیری اصول جمعې تیری زما عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم محبت دل مگر ایمان درود شریف با کثرت صلوات تفیدون بچي جهنم لگم اللہ بچ گئی او پدی دنیا کی بدر نبی کریم علیہ السلام ملاقات اللہ در نصیب نبی علیہ السلام زیارت مدرسہ اللہ نصیب اللہ جل شانہ موجود و باس الدعاء والتوفیق لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ تو زمون رضاش یا اللہ من چدا سوے سموڑ دندا زمون قبول کی یا اللہ من کو پدید عمل توفیق نصیب کی اللہ دا کم ختم خواجگان شو او کم ختم درود پاک شو اللہ دا پخبل درگاہ کی قبول او منظور کی اللہ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتین عاشقان جوڑ کی اللہ پر وسط قیامت
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږو چې پرون تندې مخامخ شو الله د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زیارت په حوض کوثر موږ ټول ته نصیب کړي الله د حوض کوثر او بس کړ زموږ ټول نصیب کړي یا الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت هم نصیب کړي الله څومره مبارک وخت وي او څومره عجیبه وخت وي الله څومره عجیب وخت وي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر په منبر مبارک باندې تشریف فرمایي امتیان ډلې ډلې ورځي او د نبی علیه السلام د حوض مبارک نوبس کی وہ بعض خوش قسمت راغوي چې نبی کریم علیه السلام په منبر نه راکوزي او په خپل لاس په جام راډک ورکړي یا الله مونږ ته د نبی کریم علیه السلام د حوض کوثر نوبه نصیب کړي د نبی کریم علیه السلام د لاس مبارک نوم د کوثر جام نصیب کړي الله په خپل فضل او کرم اخره خاتمه په ایمان وکړي الله د جهنم د اور وساتي الله به حساب او به کتاب مونږ ټول جنت ته داخل کړي یا الله مونږه تر تقوا زندگی نصیب کړي الله د نفس او د شیطان یا الله د دې شرونو نه مونږ په امان وساتي دا موجوده د ورته فتنونه الله د افسونه باطل فرقې دي الله د دې شرونو نه مونږ ټول امت د پیغمبر علیه السلام په امان وساتي یا الله څوک مونږه قرضدار دي تیر قرض راخلاص کړي یا الله څوک پریشان دي په دې مجلس کې او څوک غریبانو موږ سره په دې دعا کې شریک دي یا الله د ټول پریشانۍ ختم کړي یا الله ټول مریضان دلته راځي یا الله د دم او د دعا د وظیفې لپاره الله ټول شفا ورکړي الله دې زنانو ته د حیا د پردې د تقوا زندگی نصیب کړي دا عبد المنعم قاری صاحب الله جن کی برکت واجي روزي فراخ کړي بچی نیکان صالحان کې زموږ ټول اللہ کورونا پتین سلامات کی اللہ منگو زمان بچی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان جو اللہ زمان کورونا بے حیائی ختم کی اللہ زمان کورونا یا اللہ گناہ دا گناہ سے جدا ختم کی اللہ بخبل فضل و کرم سلام یا اللہ منگ باندے پردے واچے یا اللہ آخر خاتمہ پر ایمان سرو کی یا اللہ سوک دے مجلس سے قرضداری نہیں تیرا قرض نخلاص کی اللہ رچا رشتی نشوری ناری نو دا سرانو اللہ نے کی رشتی ہوتا نصیب کی اللہ رچا سوکو مالی پریشانوں کی دی روزگار نشتہ دا حلال روزگاری نصیب کی یا اللہ رچا سب اس محاجت تے یا اللہ تدعونو پرازونو خبرداری اللہ دا کل حجت نکتا یا اللہ منتشا دعانا پارویلی دی دلتا موجود دی کو موجود دی یا اللہ سوک زمون خدمت کئی سوک من سر محبت کئی دا علماء سر محبت کئی دا دین خدمت کئی اللہ دا طول پجن کی بمال اولاد اہل عیال کی برکت پہنچے اللہ دا نبی علیہ السلام دا طول امت مدد کی اللہ دا طول امت مدد کی اللہ دا طول امت مدد کی اللہ غازی فیصل خالد اور دا سے اللہ پر ناموس رسالت باندې چا غیرت کړی اور کوم تکلیف کې مبتلا دی الله تکلیفات نه راوباسي الله موږ لا ختم نبوت سے بیان جوړ کړي الله موږ د دین کار والی موږ د دین د خدمت لپاره قبول کړي زموږ اولاد او نسلونه الله د دین خادمان ګرځي زموږ د قرآن پاک سره محبت پیدا کړي دا الله د نیکانو علماء سره محبت پیدا کړي الله ستاره ذکر توفیق نصیب کړي الله اخلاص نصیب کړي دریاګارې د کفر شرک او بدعات نه مساتی الله چې دعا لپاره مونږ ته وی حاجتونه پوره کړي څوک چې بیماران دي د مجلس کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله ټول مریضانو ته صحت ورکړي الله د نبی رسول الله په ټول امت باندې رحم وکړي مسلمانان چې کوم دي ضعیف دي ته ول قوت ورکړي الله کوم مغلوب دي خدای کوم ځکه مغلوب دي دې غالب وکړي یا الله جسوں کو فاتشی ملی تمام مردگان اہل اسلام مغفرت نصیب کی حدیث قول والا جا رہے کہ مشر و زمون امت ہم وقت کی دعا گانے کو نہ موت دی ختم کی دعا کے چلے خبر دروں نہ ڈکی سر زمون د مور دار د مشرانو د قاری سے دواری سے او تک سے زمون د ټول مشران د استادانو د مشایخو او ټول امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څوک مفات شي دی الله د ټول قبرونو د نور نہ ډکی آمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.